لیکم لږ راته راکه نو تیک شوه خو که دې له غواړي چې یاره د الله وجود باندې دلایل پکار دي یا په وحدانیت دلایل پکار دي د ده په زړه کې لږه سودی نو دا مسلمان نه دی اوس د ختم نبوت دلایل یو سړی دې له غواړي چې زه مقابله وکړم مناظره وکړم او ما پوه کا یا زه دې دپاره غواړم یو کتاب لیکم یا یو بیان کوم چې په هغې ځان پوه کړم ډېره ښه خبره ده خو یو سړی دې له دلیل غواړي چې یاره پیغمبر مبارک اخیري و که نه بل شته که نه د ده معمولي غوندې وهم شبهه راله دا مسلمان نه دی ما د علامه شمس الحق افغاني رحمت الله علیه نه یو خبر اورېدلی د هغه به عجیبه خبرې هغه د دغه زمانې زمونږ باباجي مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه یو ځل په عیدګاه کې لوی اجتماع کې بیان کوي نن د ځمکې د پاسه او د اسمان لاندې د افغاني نه لوی ملا نشته او د حقیقت دی هغه نه مې اورېدلي یو سړي ته تپوس وکړه طالبان پکې ډېر دي ځکه دا ټکې وی وی چې دا ایمان څه ته وایي ما وی دا خو داسې سوال دو که ټول عوام ناست چې دې به د دې څه جواب کوي هغه ورته وی بچې دا خو داسې سوال وکړه چې په بخاري کې په دې کتاب الایمان خلک کلونه لګوي دا خو ګران سوال دی خو زه تا ته یو رکوټې غوندې جواب در کوم هغه دا چې د الله تعالی په وجود او وحدانیت او وی بچې امنتو بالله دې زده ده وی او وی هغې کې چې کوم ټکي دي په هغې لکه د الله کتابونه رسولان د هغې صفات وی چې په هغې ستا د یقین کم فولادي غر دی ستا د یقین کم فولادي غر دی که دا ټوله دنیا لګیا شي او د هغې نه شکول کوي او د غوښ د دانې عمر یو شی ته وشوک او د ایمان نه دی ختم نبوت باندې دا د رسول الله مبارک هغه صفت چې دا د بل چا نشي کېدی رسالت د ډېرو خلقو د ډېرو پیغمبرانو صفتو وکان رسول النبی علیه اسماعیل علیه السلام متعلق الله بی نبوت د ډېرو پیغمبرانو صفتو هادی الامم د ډېرو انبیاو صفتو داعی ټول انبیا داعیین وو داسې نور صفات بشیر و نذیر وغیره د ټولو پیغمبرانو خو د ختم نبوت صفت دا مختص د رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې دی دا د بل چا نشي کېدی نو زه به دا ټکي ووایم چې د پیغمبر په رسالت او په نبوت او د پیغمبر په دغه صفت چې دی آخر النبیین والمرسلین ستاسو د ایمان کم فولادي غر دی او دا دنیا درته لګیا شي انجیوز والا بل پاټو 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 او د دې نه دنه یو د غوښ د دانې عمره کټینګ وکړو نو ایمان دې لاړ دوړه شي په هغې دلایل نه وی زه صرف یو خبره ستاسو مخکې کوم نن آی دین خلک لګیا دی قادیانان کې تاسو ته پته نشته تاسو ته خو هغه معلوم شي چې کوم ښکاره شي آئے دن روزانہ ایک ایک بندہ اسلام سے چلا جاتا ہے کوئی قادیانیت اور کوئی نبوت کے دعوے دار بن جاتے ہیں تاسو بل ورځ مخکې ولیدل زموږ په 400 کې مې یو سړي د نبوت دعوه وکړه خلک دومره ډاډه شو او پته نشته تاسو ته ماته پته ده نن چې د قادیانیت کم پرچار په سوشل میډیا روان دی نو زه نشم ویلی درته د دې مشرانو ته هم دا خبره واضح کوم خدای دپاره ختم نبوت دا مسله خوره کې ځای په دې جلسې وکړې ډېر خلک نن په دې سوچ دي چې زه قادیانی شم نو ماته به امریکې ویزه میلاو شي او پیسې ورکوي زبردستې پیسې را روانې دي او په چا محنت کوي په هغه خلکو محنت کوي چې کم نن تعلیم یافته طبقه ده ډاکټران انجینران والله بالله تالله ملک مخکې ورځو کې ماته یو وکیل د پیښور نه ټلیفون وکړ زه بیمار وم ماته موږ د ختم نبوت یو پروګرام کوو په های کورټ کې کوو دننه کوو او ججانو سره هم موږ خبره کړې ده ما په خیال ما قاري صاحب ورته یاد کړي سره برابرته کړې یو پروګرام کوو ماته د دنیا وکیلان نه روان دي قادیانان کې
یو زبردست تحریک شروع دی د یو چترۍ لاندې یو تحریک شروع دی خلک درنه روان دي په بل طرف چا ته موټر میلاویږي چا ته بنگله میلاویږي څوک د چا اثري هغه چې کم داسې انسان چې د هغه خلک زیر اثر دی هغه ته پیسه میلاویږي نورو ته نه میلاویږي لګیا دی پر چرخي د قادیانیت دې وخت کې د قادیانیت رد او په دې وخت کې د ختم نبوت جلسې مقررولو نه عظیم جهاد بل نشته دی دې زور ورکوي دې شي او دا خور کې دا صفت د پیغمبر مبارک چې دا ګوټ ګوټ ته ورسیږي او علماء کرام روغ واله په دې باندې جلسې وکړي او که څوک د مدرسې جلسه کوي په دې وخت کې او که څوک د واده جلسه کوي په دې وخت کې او که څوک د سیرت جلسه کوي موضوع ختم نبوت د دغه دلایلو خبره نه کوم صرف یو ټکی درته وایم زمانو ادا دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عقیدت او محبت زړه کې کېده باس کم عقیدت او محبت چې د صحابه کرامو په قلوبو په زړونو کې هغه څه نشي کېدی خو زړه کې هغه څه کېدی هغه عقیدت او محبت چې راغې باس بیا به دلیل ضرورت نی بیا که یو انسان څومره د هغه په زړه کې په هغه د رګونو کې د رسول الله مبارک محبت پروتي باس د هغه په جامه د هغه په ناموس د هغه په بچي د هغه په لور د هغه په نوسي د هغه په صحابو چې چا هم حمله کوله د باندې به داسې لګي لکه چې د مضبوط د 14 ورځو ګولو پیرنګ کا باندې چاو حب النبي من الايمان امام بخاری رحمت الله علیه باب په خو دی او د پیغمبر مبارک د احادیث پرانا کې درته وایي د رسول الله مبارک سره محبت عقیدت پیدا کېده خو مضبوط عقیدت کم چې د صحابه کرامو داسې عقیدت لکه حضرت طلحه کې چې کوم عقیدت موجودو په احد کې په دې لاس باندې څوارلس ځایه ولګېد لاسې چل شو خو رسول الله مبارک یې بچ کړ او حضرت ابو طلحه رضی الله عنه غوندې چې هغه غشي ویشتل او رسول الله صلی الله علیه وسلم به په دې تندي لاس کېښود او غشو قتل به چې دا په هدف لګي که نه لګي او ورته څه وایي د الله رسوله دلته ودرېږه نحري دون نحري زما سینه به ستا د سینې حفاظت کوي زه به لږ هم ته به بچ کېږې او هسې نه چې ته د دشمن غشي درته ونه لګي ما نه شاته ودرېږه او حضرت ابو طلحه رضی الله عنه یو سړی چې ځان بچ کوي په جنګ کې ځان ته ډال نیسي چې د بچ شم قسم په خدای بخاري کې وګوره هغه به جلد ثاني مغازیو کې هغه به خپل ډال د رسول الله مبارک مخ کې نیولی دی چې حضور پاک بچ شي د دې ولګم خو چې بچ شي او یو ښځه زنانه راځي په یو جهاد کې رسول الله مبارک یو ماشوم بچی راوړي د الله رسول دا بچی ځان سره یوسه په دې څه وکړم وی بېګا ټوله شپه مې په جړا او په ویښه تېره کړې ده چې رسول الله مبارک به سبا جهاد لدی د تورو میانس کې به زما به څوک نه خاون مې شهید شوی دی تا سره په جهاد کې پلار مې شهید شوی دی بچی مې نشته رور مې نشته ما ته خو اجازت نشته که ښځو ته د جهاد د تلو د قتال اجازت شته دی نه دا ماشوم وي په دې ماشوم څوکمه زه درته الویم د الله رسول خدا چاله ورکته الوای دې سره څوکم وی دې به ځان ته یو صحابي له ورکې که تا باندې چا د تورې غشې نیزې غزار کو دې دې ورته ونیسي دې دې پکې ټوکړې ټوکړې شي خو چې ته بچ شي ایمان دې ته وایي زمونږ به څه ایمان هر یو سړی وي عاشق رسول ایمان هر یو سړی دا دعوه کوي چې زما وجود د پیغمبر د محبت او د عشق نه ډک دی خو دا د پیو مجنونان خفه کېږه ما په حقیقت کې ما په مکه مکرمه کې طواف مې کو مکه مکرمه کې مې طواف کو او طواف دوران کې یو سړی و د پنجاب اما طاف کې ناسته مطاف کې ناست یو سړی او ټوپۍ باندې لیکل کړي دی ټوپۍ باندې په خپل ټوپۍ باندې خپل نوم یې لیکلی دی او القاب او پلان کې او پلان کې او دلته پې عاشق رسول خدای پاک او ټوپۍ باندې تا ځان ته د القاب لیکلی دي سخته غوسه راله مې چې ورشم چې په دا ټوپۍ دا سر ووامه که نه
ظالم ځان ته القاب لیکي عاشق رسول او چې ګیرې ته مې وکتل ګیرې خریلی وم او برېت یې پرېښي د پیو عشق نه مجنون او لیلا مشهور واقع ده په ریاض کې څه قبرونه دي ما ته چا ویې ولدو دا د مجنون او د لیلا قبرونه دي دا مجنون چې و د قیس نوم اصل کې دی په دې لیلا عاشق او سرګردانې به ورپسې ګرځېده نو پلار ورته یو ځل وی چې بچې ځان د قتل کو مړ دی کو هغې نو خوښه زه طالبانو ته هم دا مقوله چې الحب من الجانبین والبغض هکذا مینه د دوو طرف نه مې دا قاعده اکثریه ده ګورې مې دا دلته کې د مجنون محبت شته او د لیلا نشته او د حضرت بریری نشته او د حضرت مغیث شته نو دی په سرګردان او پلار ورته وی چې بچې ځان د قتل که ځان د مړ کړ پنورونو ګرځي په یو ځای بل ځای او داسې سرګردان او که نه چې دا دیوالونه به د لیلا د کوڅو ښکلول دې ته مینه وایي لقد امر على الديار ديار ليلى اقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار نو یو ورځ راغی د لیلا د کوڅې مخې ته یو ځنګل کې دیره چې ځکه چې دې په لاره وته نو دا پړونې به ووینم چې ته لاس پې به ووینم ورته پرېوت په صحرا کې نو لیلا ته چا وی هغه اشنا خو دې راغلی دی هغه ځنګل کې درته ناست دی یا خدای د ده نه نه خلاصېږو په دې لار زول ته راته ولاړې چې پاغې زوپال ته ځان یې په نورونو لیونی کړی دی وی دې خوري څکه وی هېڅ هم نشته دغسې نار نور پروت دی یاره وی یو جام پیولی یو نو یو ویندلی جام د پیو ډک کو دې مجنون لی یوړه چې هغه لی سینګ جام یوړه که نه ورته دا کوم دی وی دا لیلا را کړي دي هسې زه خو کتاب کې خو دغه واقعه ده خو زه په دې خپل کړی وایم چې هغه به څومره ورته ګډا کړي او څومره به اوچت شوی را خلاص شوي اوهو د لیلا د کور پی زه خو دیوال ښکلم دا به د هغې په مبارکو لاسونو لوشلې شوي په دې جام به د هغې لاس لیکلې تېرېدل به د غریب سینګه پی اوس که چې ته بل داسې و هغه راغی چې د لیلا په عشق کې خو پی میلاویږي نو هغه ورته دې خوا په ورخ پرېول نږدې کېنه سهار له چې هغه جینۍ پی وړل وینځې نو هغه ورته مجازي ناست وي په دې څه کوې وي مجنون له وړم که وي زه مجنون یم که په لیلا خدا عاشق یم بس پی دوست کړ پی به سهار تلل او دې مجازي بس کله خواره سې ناست دی لیلا ته پته نشته لیلا یو ځل وی چې مجنون خو ټول عمر پی اوس کل ګورو چې دا رښتینی عاشق دی او که دا دروغجن دی وی نن پی موړه وینې ته وی ورشه مجنون له ورته وی چې نن لیلا وینه غواړي زموږ حاجي صاحب وایي حاجي محمد امین صاحب رحمه الله وی اوس به په سچه معلومیږي چې ایمان لري څوک او کله میدان کې رستو کېږي چې ایمان لري څوک چې جام یې مجازي دی وړه پی خو ټول عمر اغوستلی هغه ورته وی داس جام وی پی دې راونړه وی نن لیلا پی نه غواړي نن وینه غواړي وی پی راوړه پی راوړه وی نن پی نشته ورشه وږې ما شابه لیلا ته وی چې مجنون پی غواړي وی نن پی نشته نن وینه غواړي وی وینې والا بې وقوفه هغه شاته ناست دی زه وینې والا نه یم زه پیو والا یم چې هغه له جام لاړه هغه خوار خو په ړومبی ورځ پی څکلي بیا خو یې نه دي څکلي وی لیلا وینه غواړي وی د کم ځای وی ځای نه دی یاد کړی تاریخ لیکي د یو یو اندام لی ورنه وینه وویسته هسې نه د دې مخې پکاري هسې نه د لاسې پکاري هسې نه د دې خپې پکاري دې ته عشق وایي پیو والا مجنونان نه کم مجنونان وایا وینې والا مجنونان پیو والا نه ناموس رسالت کې به د وینې د ننګ او د عزت قرباني ورکړې هله به ستا ایمان کاملي موږ ټول پیو والا یو موږ جلسې پیغمبر مبارک کو زما په ایمان دی او زما مینه ده خو چې یو موټرګی میلاو شي بس خبره ختم بیا قادیانې دی پلار بوته دا مجنون وي زه چې ځو بیت الله له ځان دې تباه و برباد کړي چې د خدای نه هلته سوال وکړه که د دې غمه خلاص شوې چې بیت الله شریف ته یې بوته نو سر یې وله د بیت الله په غلاف کې وردن نه کړ وی بچې شابه زه یو دعا کوم امین ووایه وایه بابا وی اللهم ارحني من لیلا وحبها خدای ما د لیلا د مینې نه دمه کړه
خدای ما دې خلاص کړه د لیلا د مینې او د هغه د هغه محبت نه. دی ورته څه وایي یا الله اللهم من علی بلیلا وحبها، خدای په دې مینه په ما ډېر احسان وکړه چې دا مینه نور هم زیاته شي. نو پلار پیل ته راکېښودې ستا خدای غرق که ما راوستې چې ته به دعا وکړې چې د غم نه به خلاص شې. نو ته خو نورې دواګانې کوې، نور ځان په غم اخته کوې. نو یو شعر یې ووایي یا رب لا تسلبني حبها ابدا يرحم الله عبدا قال آمینا. یا خدای چې د لیلا مینه ما نه او پاغه بنده خدای رحم وکړي چې څوک زما په دوا امین وایي. مطلب دا چې بابا زما په دوا امین وایي چې خدای در باندې رحم وکړي. دا محبت دا مینه چې په مونږ کې راله، کوم چې صحابه کرامو کې وه، کوم چې زمونږ مشرانو کې وه، کوم چې د صحابیاتو کې وه، کوم چې هغه ماشومانو بچو کې وه چې کوم د حضور پاک په زمانه کې ماشومانو، نو بیا د مسیلمة الکذاب سره وجنګېدل او الی مسیلمة الکذاب پرېښو چې جهنم ته ورسو. زما وروڼو رب العالمین قرآن حکیم الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. رسول الله مبارک الله دې لرو رسو چې د اسلام په ټولو دینونو غالب کړي. هم حق کار نبی علیه السلام نه خدای واغېسته. بس د دین غلبه الحمدلله چې الله کوم مخلوق سره وعده کړې وه پوره شوې ده. او فرمایي الیوم اکملت لکم دینکم، دین کامل شوی واتممت علیکم نعمتی، دا زما لوی احسان مې پوره کړی دی. ورضیت لکم الاسلام دینا، اسلام دین دی په دې زه راضي یم. دین مکمل دی، د بل پیغمبر ضرورت پکې نه چې بل پیغمبر به راضي او چې څه کمې پکې دی به پوره کوي. ضرورت شته دی. ورثة الانبیا شته دی، د انبیاو وارثان علما کرام هغې لګیا دي دغه دین د پیغمبر مبارک د دین خدمت پکوي. نه پکې احمدي شته او نه پکې بل شته او نه پکې بل شته او نه قادیاني شته او نه پکې پرویزې شته. زما وروڼو بس په دې خبرو اکتفا کوم. علما کرام هم ډېر دي، زم طبیعت مې برابر نه دی او قاري صاحب محترم سره وعده مې کړې وه مې زه به راځم، خو تاسو نه صرف او صرف یو وعده اخلم. ټول چې څومره ملګري یې انشاءالله په دې وعده به ما سره لاس پورته کوئ. د ختم نبوت په مسله کې به هر یو ملګری په خپل انشاءالله او تاسو به په ختم نبوت داسې ایمان لرئ، داسې ایمان مضبوط ایمان لکه د الله په وجود او په وحدانیت کې زموږ کوم ایمان دی انشاءالله. او چې کوم ځای هم د ختم نبوت جلسه د خپل استطاعت برابر انشاءالله ټول به شرکت کوئ. ها ټول وایئ انشاءالله، ټول وایئ انشاءالله. حکومت لاخره کې یو پیغام ورکوم نو بس کوم. حکومت لاخره کې دا پیغام ورکوم چې ختم نبوت زمونږ د ایمان او د عقیدې نشان دی او آیین کې د رسول الله مبارک ناموس ته تحفظ حاصل دی. دې کې به چیړ چاړ نه کوې او که په دې دفعه کې د څه قسمه چیړ چاړ وکړه نو بیا به د په پاکستان کې د دغې خلکو د قبرستان ځای هم نه انشاءالله. ایوانونو ته رسول غواړم، هر چا ته رسول غواړم چې ختم نبوت کې زما پلار، زما بچې، زما رور، زما وینه د رسول الله مبارک د ناموس ته قربان ده.
غازی خالد صاحب سره چې کوم وکلاو د خپل محبت او مینې عقیدت اظهار کړی دی او کم د پولیس انتظامیه مرګرو چې هغه له کم عزت ورکړی دی او کمو ججانو چې هغه ته د احترام په نظر کتلی دی هغوی ته زه سلام پیش کوم او دغه امید د نورو نه هم لرم انشاءالله العزیز زه خو وایم چې زمونږ که پولیس دي که زمونږ د ادارو ملګري دي او که زمونږ د انتظامیې ملګري دي دا هم د دې معاشرې دي دا هم مسلمانان دي دا هم د پیغمبر د ناموس ته به ځان قربانوي خو زما رور دی پولیس ملګری خو زما ملګری زما رور دی ستا بچی دی د بل بچی دی که یو پوجي ملګری دی خو ستا بچی دی د مسلمان بچی دی که د یو ادارې ملګری دی خو د دې معاشرې ملګری دی د دې ټولو نه د امید لرم د دې ټولو نه د امید لرم چې څنګه د پېښور او د علاقې وکلا او ججانو او مسلمانانو انتظامیې والا د غازي خالد سره د کوم عقیدت او محبت اظهار وکړو دقسې د دې نه امید لرم چې د ناموس رسالت په نوم څنګه تاسو د زنده‌باد چغې وایې داسې به انشاءالله هغوی د زنده‌باد چغې وایي زما وروڼو بیا محترم امیر صاحب حضرت مولانا قاری کرام الحق صاحب زیده مجدهم او خپل ډېر محترم ورور حضرت مولانا محمد سجاد الحجابي دامت برکاتهم ته په د لویه اجتماع د دوی چې څومره کارکنان دي د انتظامي ملګري دي انعقاد مبارکباد ورکوم امید لرم چې دا سلسله به دوی انشاءالله العزیز مخکې بوځي او په عوامو کې به د دې جذبې او د دې سوچ نورم انشاءالله کوشش کوي چې دا سوچ اجاګر شي الله دې ستاسو راتل او د دې ټولو میلمنو راتل د رسول الله مبارک دربار کې د الله په نسبت باندې مقبول وګرځولي کی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین